الله ذكرا كثيرا صدقت يا رب العالمين. درود شریف. عزتمندو د خپل کلام پاک کې الله رب العزت فرمایلی دي وی اے مسلمانانو د الله ذکر وکړئ او ډیر زیات وکړئ. هر چیز د پاره الله یو مقدار مقرر کړی دی، خو د ذکر باره کې الله رب العزت فرمایلی دي چې د الله ذکر وکړئ او ډیر. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندان چې کلمه مو ویلې ده د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو الله رب العزت فرمایي چې هغه چې دا کلمه مو ویلې ده نو دا الله ذکر وکړي او ډیر زیات وکړي. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ډیر زیات وکړي. نو پکار ده چې یو بنده مسلمان بنده وي دی دا الله رب العزت ذکر وکړي. عزتمندو دغه شان زمونږ استاد او کل محبوب رهنما سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مثل الذی یذکر ربه، مثال د هغه بنده چې هغه خپل رب یادوي، دا الله ذکر کوي، لا اله الا الله وی، سبحان الله وی، الحمدلله وی، استغفار وی، نور څومره مسنون اذکار دي دا کوي الله. دا الله پیغمبر فرمای مثل الذی یذکر ربه، مثال د هغه بنده چې هغه د خپل رب ذکر کوي، رب یادوي. والذی هغه بنده لا یذکره چې د الله ذکر نه کوي. مثل الحی والمیت، د دې مثال د مړو د ژوندي. څوک چې ذکر کوي دا بشان د ژوندي، او چې څوک ذکر نه کوي دا بشان د مړي. زنه رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې د مسلم شریف روایت ته په آداب بخاری شریف کې آئے کې دي مثل البیت الذی یذکر الله فیه، مثال د هغه کور چې په هغه کې د الله نوم یادېږي. مثال د هغه ځای چې په هغه کې هغه جومات دی، خانقاه ده، کور دی، میدان دی، بل دی مجالس دي، مدارس دي، تبلیغی مراکز دي، بل څه دي خو چې د الله نوم پکې یادېږي. هغه ځای چې د الله نوم پکې یادېږي، هغه کور چې د الله نوم پکې یادېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل البیت الذی یذکر الله فیه، چې الله رب العزت پای کې یادېږي، والبیت الذی، هغه کور لا یذکر الله چې پای کې د الله نوم نه یادېږي. مثل الحی والمیت، د دې مثال د مړو د ژوندي. نو مړی څوک هم نه غواړي، هر کس ژوند غواړي. نو د دې وجې د دې عالم تم چې د ژوند دا ملاویږي د الله په یاسر، ما سوا د الله نه چې کوم څیز د الله ذکر پرېږدي نو هغه خدای ختموي یا نه کړي. نو د دې وجې انسانانو کې د هغه بنده مثال چې هغه د الله ذکر کوي دا په مثال د ژوندي دی. لکه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله یقول الله تعالی، الله رب العزت فرمایي انا عند ظن عبدی، یقینا زه د بنده د ګمان سره چې دی په ما څنګه عقیده او یقین ساتي نو ذات کشان. وانا معه اذا ذکرنی، او زه د ده سره یم چې کله دی ما یادوي، چې کله زما ذکر کوي نو زه د دې بنده سره یم. الله فرمایي فإن ذکرنی فی نفسه، نو که چرته دی ما په خپل زړه کې یادوي، ځان له مې یادوي، نو الله وی ذکرته فی نفسی، زیم ځان له یادو، ځان له د تذکره کو.
بیا فرمای و ان ذکرنی فی ملئ او که چرته دی ما په جمع کې یادی په یو مجلس کې می یادی نو الله فرمای ذکرته فی ملئ خیر منه زه د په داسې مجلس کې تذکرہ کوم په داسې مجلس کې یادوم چې د دین غوړی د مجلس نه غوړی فاذکرونی اذکرکم دا غیران چې مفسرینو ګورنه دغه لیکلي نو خبره داسې ده چې موږ د الله رب العزت ذکر ډیر زیات کوو انسان په نستړي کېږي په لاره روان وي ګاډی در سره بس دي ته ورسره خپل ذکر هم کوئ ستا پې وخت نه لګي ته پې ستړی کېږي نه څوک د الله مهل رال ښایي طبیعت پې ښه سلام واچوه بس هغه واشه بیا ذکر شروع کړه ګیا دی بله گیا بس خپل ورسره درود شریف وایا ذکر کوا بل څه کوا بل څه سوکرال خی طبیعت کې خري سور کې حالات خري پلار دې خري کور والا خري هغه سره په ښه طریقه سره ملو شاګه واشه بیا ذکر شروع کا کور ته لاړې کور والا سره په ښه طریقه سلام کلام وکا کینا سونه غب شپ لګول شي په ښه طریقه هغه ولګوا اسی پکې یو منټ هم پکې سره خالی ملو شو په یو منټ کې په یو سکند کې وای الله بیا درته چاته پکې ویلو شو بیا وایو پیر مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله شیخ الاسلام د جنگي آزادۍ لوی هیرو هغه د خلکو سره ناستو نو هغه مجلس ډېر اوږد شو داسې 2-3 غنټو ته ورسېده چې ډېر اوږد شو نو هغې ته وایي وخت خو ډېر شوی د الله ذکر هم پکې وکړو که نه یو اتي صاحب موږ خو مشورو دغه کې لګیا وو هغه د ازادۍ کیسې اوږده ورته وی په دې صحنه کې ما او یا زره پیرې د الله د اسم ذات ذکر وکړو تاسو سره په دې کې مشغولم او یا زره پیرې د الله د اسم ذات ذکر وکړو الله 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 نو بابا ذکر کوي یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ورته وی ان شرائع الاسلام قد كثرت علی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام احکامات په ما ډیر زیات شوي دي ډیر زیات احکامات دي نو فاخبرني بشيء اتشبت ما تا یو داسې عمل وخایا چې زه مضبوطوالی حاصل کم به یعنی په هغې مداومت وکړم په هغې همیشوالی وکړم په هغې ایثار شم داسې راته یو عمل وخایا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله وی همیشه دی وستا جبا چې دا لوندوي په ذکر د الله رب العزت سره هغه ورته احکامات د اسلام ډیر دي ما ته یو خای چې هغه زه همیشه کوم زه په هغې ټینګ پاتې شم مداومت پرې وکړم استقامت اختیار رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دا جبه دې په ذکر لونده ساته آسان کار دی پیسې پې نه لګي مان دې پې نه لګي وخت پې دومره نه لګي نو د الله ذکر چې دی نو دا پکار دی الله رب العزت تې راله توفیق راکړي په هر حالت کې د الله ذکر کوه موږ جمعات کې هم د الله ذکر نه کوو جمعات کې هم غیبت کوو د اودس بجې ناست یو هم غیبت کوو په لاره کې چې یو نو بس بیا هماسې هم خپله لار ده نو کوشش پکار دی چې د الله ذکر وکړو الله دې توفیق راکړي څه ګران کار نه دی دونه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یصبح علی کل سلامی من احدکم صدقه تاسو په هر یو بنده په هر یو جوړ باندې بند باندې چې کله تاسو باندې سباشي نو په تاسو صدقه لازمه ده په کل تسبیحه صدقه نو دا چې په هر جوړ باندې صدقه شي نو دا مو بلا جوړونه دي دا مو بلا پیسې راځي او لخير زمون خدا راځي دا مو بلا چې دین او الکه بلا چې نو دا به څومره صدقه کوم سبا کوم د چا به وس کیږي د چا به نه کیږي سوک بمالی طور مستحکم بھی سوک بنوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ہر یو تسبیح چی ردا صدقہ دا وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً او ہر یو تحمید دا اللہ ویل سبحان اللہ ویل دا چی رنو دا صدقہ دا وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةً او ہر یو
لا اله الا الله ویل دا څه شي دا صدقه ده. وکل تکبیرة صدقه، او هر یو تکبیر چې دی نو دا څه شي دی؟ دا صدقه ده. وامر بالمعروف صدقه، او د نیکه حکم کول دا صدقه ده. ونهی عن المنکر صدقه، او د بدو نه یو کس منع کول دا صدقه ده. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعها من الضحى، او دا ټول ادا کیږي د دنه ټول دغه صدقې ادا شوي چې کله سړی د چاش په وخت کې 2 رکعاته مونږ کوي، صلات ضحا کی چې دا 2 رکعات وکي، دا څه شو چې د ټول اندامونو صدقه ادا کړه. ها الله دې توفیق راکړي. نو کوشش وکړه چې چاته نیکه خبره کوا. نیکه خبره صدا جمعه تراتلی یو کس ته په صحیح طریقه وای راځه ملګری د مانځه وخت راځه چې مونږ کو هغه وکړه اون کاغذ ان لکار دستا صدقه چې دنو الله سره ولیکل شو. تراتلی الګ یو کس بل سره جګړه کو مړه جګړه ست جګړه کې هغه په صحیح طریقه پوي کدا صدقه ده. الګ تراتلی یو کس چې تا ته پته و چې الګ دې د غلطو خلکو سره کینی بچی دي سره مکه نه تبم نشي تماشې شروع کی ستا هغه نشي شروع کړو کدرې شروع کړو ک سالورې شروع کړو هغه پوي شکر خوستا صدقه ورو خطله. الګ تا ته دوه کسان خپلو کې نه لګي الګ استا خو پلان کې سره مړه بلا و خو شد خفګانه سي به سم خفګان بس خیر دی روغه جوړه سم کې کیسه سم کې د سمي خبره دی وکړه دا صدقه ده. د کشان چې دی دا ذکر کول صدقه ده. د کشان چې دی دا الله یاد کول دا صدقه ده. نو کوشش پکار دی چې دا الله رب العزت ذکر ډیر زیات کو. الله رب العزت تیرا توفیق راکړي. هر مسلمان ته آسان ده نو کم از کم چې دا خو کو کنه الله دې را توفیق راکړي. الله دې را آسان کړي. خدای